محترم دی وخت کې تاسو په پوره دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترم د هغوی د دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماد کول او بدزنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ محترمو د هغوی مقابله زمون حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زمون حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدارسو جماعتونو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته اسلام هم موجود دی، دلته قرآن هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانوونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. زور انشاءالله ټول ملګري انشاءالله. محترمو دا درسګاهونه دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي، دغه درسګاهونه دي چې دې د دین ټولو شعبو ته تر و تازګي ورکړې ده، هغې ابادي ساتلې دي، هغې ژوندۍ ساتلې دي، چاهې هغه شعبه د جهاد ده، چاهې هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده، چاهې هغه شعبه د تصوف ده، چاهې هغه شعبه د اسلامي سیاست ده. دینی مدرسه او درسګاه د دغه ټولو شعبو لپاره د مور حیثیت لري، دا د مور کردار ادا کوي. دې وجې نه زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو ذمه داري ده چې موږ د ځان سره دا عزم وکړو، د ځان سره دا قصد وکړو چې انشاءالله حالات هر څومره هر څنګه وي خو موږ به خپل دغه درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله. زور انشاءالله. محترمو دا 1400 کاله تاریخ لري، دا 1400 کاله ماضي لري. زغه تفصیل که شروع کم شاید 3-4 غنټو کې ختم نشي، د دې وجې نه تفصیل ته نه ورځم. 2-3 اشارات صرف ستاسو په ذهن کې د راوستو دپاره رسوم. تاسو وګورئ 1857 جنګ ازادي دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ خودي انقلاب دی. په دې جنګ ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو. په دغه جنګ ازادۍ کې مدرسې او جومات تقدس پامال شوی وو، منبر او محراب شهید شوی وو، طالب وزیر منارې په ځمکه راغورځېدلې وې، هغه د الله اکبر پاکې نغمې خاموشي شوې وې. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاز لاشۍ انګریزانو په ګولو هغه ونو ته ځوړند په ګولو اړاو کړی شهید کړی وو. طالب سره ترمذي په لاس کې وه، د ترمذي استاز لاشۍ انګریزانو هغه په اور سوځولی شهید کړی وو. طالب سره هدایي په لاس کې وه، د هدایي استازې د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېروو. یو طرف ته طالب بهلالو زما د سبق او درسګاه بس کېږي، یو طرف ته 4.5 لکه شهیدانو د انتقام او د پور مطالبه کوله، یو طرف ته د مسجد مدرسې تقدس بحالول دا مسلمانانو ته چیلنج و. په دغه حالات کې دویم طرف ته د انګریزانو د دنیا عیسائی مبلغین یهودي مبلغین دعوت لاله او ته راشي دلته تاسو ته موقع ده د مسلمانانو ذهنونه خراب کوي، هغه د اسلام نه متنفر کوي، هغې ته شکوک او شبهات و زهر وردن نه کوي. او په دې وخت کې محترم هندوستان کې ځای په ځای میلې ولګېدې، په اسلام او قرآن باندې تحریرن اعتراضات شروع شو. چا ذهن کې نه راتلله چې په دا بري صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي، چا په ذهن کې دا خبره نه راتلله چې دا بري صغیر مسلمان څنګه پاتې شي. لیکن محترم تاسو تاریخ وګورئ، نن تاریخ د دې خبرې گواهي ورکوي. که کله تاسو هم تاریخ اوچت کړو بیا به ستاسو دل او دماغ هم د دې خبرې گواهي ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې، په دغه مشکل حالاتو کې، په دغه تکلیف دeh حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دیني مدرسې دا یوې دیني درسګاه کړی و چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي. محترمو هغه یو درسګاه وه، د
د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه. یو استاذ ناسو محمود الله محمود نامه یې وه، یو شاګرد ناسو محمود نامه یې وه. د چا ذهن کې دغه فلسفه نه راتلل، لیکن نن ټوله دنیا دا خبره تسلیموي چې هغه درسګاه دې امت ته مفسرین ورکړي دي، محدثین یې ورکړي دي، فقها یې ورکړي دي، خطیبان یې ورکړي دي، مجاهدین غازیان شهیدان یې ورکړي دي، مؤلفین محققین یې ورکړي دي، مناظرین یې ورکړي دي. هغه یو درسګاه وه. نن ما او تا په دا بری صغیر کې که د الحاد نه پاک عقیده لرو، د شرکیاتو نه پاک عقیده لرو، ما او تا د بدعاتو نه پاک اعمال کو، بیا ما او تا د بری صغیر دغه مسلمانان دغه درسګاه احسانمند دي محترم. او دا حقیقت دی محترم. نن که زما او ستاسو دین او تهذیب ژوندی دی، دا د دغه درسګاهونو برکت دی. په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې او دا درسګاهونه ختم شي، بیا دغه معاشره خپل دین او تهذیب کله هم ژوندی نشي ساتلی. تاسو لږ دنیا کې وګرځئ، حالات وګورئ. دا د بغداد حالات زموږ او ستاسو مخې ته دي. دا بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و، لیکن د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو. هغه انقلاب ورنه دا درسګاهونه ختم کړل. نن تاسو ورشئ، هغه خلک مسلمانان دي خو اسلام سره نابلده ورشته دي. شیخ الاسلام لیکلی دي، شیخ الاسلام اعظم الله مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو خپل صبرنامو کې لیکلی دي، وایي زه بغداد ته لاړم، د هغه ځینې مسلمانانو حالت مې وکتل، د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتې، حتی چې د هغوی مدرسو ته ورغلم. ویل هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتلل. ویل چا نه مې تپوس وکړو، هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسې نشته دی، چا ګیرې وي، پګړۍ وي، اوږدې جامې اغوستې وي. ځکه هلته چې تاسو ورشئ، د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره برید خرولي، انګریزي اختانه جوړ کړي، پین شټ اغوستي، ټای لګولي، پته نه لګي دا سړی مسلمان هم دی. ویل ما ته یو ځای راوښود، هلته لاړ شه. د دې وجې نه محترمو د خپلو بچو ته دیني ماحول ورکوئ، دې بچو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ور وښایئ. ګورئ نن به تاسو دا سنت لرې کړئ د خپل بدن نه، کم از کم احساس او درد هم په زړه کې چې یو مسلمان یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مې پرېښي دي، لیکن را روان نسل ته به بیا دغه احساس هم نه وي، دوی به بیا دا ګناه هم نه ګڼي. دې بچو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ور وښایئ، دې بچو ته دا ور وښایئ. ستا دپاره ایډیل او نمونه محمد رسول الله ده، ستا دپاره ایډیل او نمونه ابوبکر صدیق دی، عمر فاروق دی، عثمان غني دی، علي رضی الله، معاویه رضی الله عنه اجمعین دی. دې بچې ته ور وښایه، بچې ستا دپاره ایډیل او نمونه هغه امام ابو حنیفه دی، امام شافعي دی، امام مالک دی، امام احمد دی رحمهم الله. اکابر اسلاف ورته ور وښایه، اولیاء کرام ورته ور وښایه، د هغوی تذکرې ورته وکړه. دې بچې ته هغه فلمي اقتدار مه ورښایه، ډرامو والا مه ورښایه، خاکو والا مه ورښایه. دې بچې ته په خپل کور کې دیني ماحول فراهم کړه، دغه خلک ور وښایه. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. او د بچي اولنی حق هم په مور او پلار باندې هم دغه دی محترم. بهرحال شیخ الاسلام لیکلي ما ته یو ځای راوښود، دلته یو مدرسه شته دی، هلته پخواني اثار شته دی. ویل زه چې ورغلم، ویل واقعي دلته څه نسه اثار موجود وو. ویل هغه محتوي به چې و د هغه ږیره وه، دلته په پوره علاقه کې چا ږیرې نه وې، سپین ږیری وو. ویل ما ورسره ملاقات وشو. ویل بیا چې واپس راتلم، ډېر زیات وژړل، دا ږیرې په اوښکو باندې لمده شوله. وایي ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه، او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و، مونږ یې ناقدري وکړله، رب رانه هغه نعمت واخیستلو. نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاسته راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی، خبردار تاسو یې ناقدري ونه کوئ، ورنه رب به تاسو نه واخلي، بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ، خو هېڅ به په لاس نه درځي. قدر به کوي انشاءالله، حضور انشاءالله. محترمو د دې قدردار خپل بچي دې ته راولګي، دا بچي معلمان، قاریان، حافظان جوړ کړي. ګورئ بچي دنیادار جوړول لا هېڅ د کمال خبره نه ده، د رزق وعده الله کړې ده، وما من دابة فی الارض الا الله رزقها. بچي دیندار جوړول دا کمال دی. الله رب الجلال مونږ تاسو ته تنبیه راکوي، خبرداری راکوي. یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره.
اے انسانانو ډېر لوی تباهي او هلاکت در پسې را روان دی ویښ شئ بیدار شئ د خپل ځانونه هم دغه تباهۍ او هلاکت نه بچ کړئ د خپل اهل ویال هم بچ کړئ دې تېرو ورځې نه مخکې زه بلوچستان کې هم څو ورځې وې جلسې پروګرامات وو کوټه کې یو ځای کې لوی اجتماع و ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب و د هغه بیان هغه بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله ویل زمونږ علاقه کې یو سړی د ډېر مالداره دی ربطي دی ویل یو بچي باندې سکول وایو تعلیم کالج مخکې لاړو ویل بچی بهر هم ورته ولی و ویل څه موده پس دا بچی چې ډاکټر شو کله کلي وطن ته واپس راتلو ویل په دې یوه ورځ باندې هغه چې څومره انتظامات کړي وو استقبال خوراک انتظام ویل 10 کروړه روپۍ صرف په دا یوه ورځ لګولې ویل اسلام آباد نه چې کوم ګاډي کې راتلو دا مفتي صاحب وایي په دا ګاډي کې زه هم ورسره وم ویل موږ لا کلي وطن ته نه یو رسېدلي دې بچي په دا پلار پسې دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو ورته بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو به تا تعلیم وکړو لکونه کروڑونه روپۍ مې در باندې ولګولې ته ظلم دې راسره وکړو هغه ورته دا پلار ته نه و پته چې دغه بدقسمته بچي څنګه شروع دی هغه ته نه و پته نن د ژوند او زندګۍ دغه ورځ د دې په لاره مخامخ کېدونکې ده دومره لوی مسافرۍ نه پس به مو واپس دی کور ته وررسي ویل لازم کدن کې دغسې دا مخ راتاو کړو پلار ته وایي بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب را ونه ښودو کله دې آخرت را ونه ښودو کله د قرآن سره زما تعلق جوړ لکو بابا زه اوس د دلته روان یم لږ ساعت بعد به قبر ته ورځم د قبر فرشتو ته به ورځم بابا هلته فرشتې اوس زما دغه ډنګرۍ نه بري زه به هلته د قبر فرشتو ته څه جواب ورکوم ویل هغه بچي خپل پلار ته د ځنکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو راولوېد وفات شو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محترمو دا بچی درته بیا د ځنکدن په وخت کې ګیله ونه کړي ولې زه ما مقصد قطعا دا نه دی چې تاسو ټول بچي ملایان جوړ کړئ مونږ یو استاد وو هغه به وي که دا ټوله دنیا ملایان شي بیا به د قیمت علامه وي دا درته به ضرور وایو بچي دینداره جوړ کړئ دا بچي د 2 ورځو دنیا دپاره د دې آخرت تباه نه کړي دا بچي د مدرسو ته راولئ قرآن پې زده کوي دې بچي ته دا ذهن جوړ کړي بچي ته مسلمان دی بچیا د رب د حکم دپاره به د ټوله دنیا قربانو لیکن د دنیا دپاره به د رب حکم نه قربانو دې بچي ته دا ذهن جوړ کړي ته مسلمان دی دې نه پس کې دغه بچی هر څه جوړی هر ځای ته لګېږي تا مرسي ته جوړو به که نه انشاءالله او دویم نمبر محترمو دا مدرسې دا علما د دوی سره به ملګرتیا کوو د دوی سره به تعاون کوو د دوی سره به څنګ ودرېږو نن تاسو دې ماشومانو ته وګورئ چې د ستارې فضیلت دی تاسو ګورئ د یو چا بچی وي که نه یو څوک یې درله د لږ تکلیف نه بچ کړي مونږ تاسو د هغې ډېرو لویه شکریه ادا کوو احسان یې وکړو لیکن تاسو ته پته ده را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده دا سترګو کې به اوښکې ختمې شي حدیث کې راځي دومره اوښکې به وبهیږي که یو څوک پکې کښتۍ چلول وغواړي کښتۍ به پکې وچلولی شي اوښکې به ختمې شي د دننه نه به وینې را شروع شي زما ستا دغه بچي دا علما دا قاریان د دغه را روانه تباهۍ او هلاکت نه بچ کړي باید چې مونږ قدر وکړو دغه خلکو دوی سره محبت وساتو د دوی سره تعلق جوړ کړو نن افسوس مونږ خپل تاسو د دغه محسنینو سره دشمني کوو د دوی استحصال کوو تاسو کتلي وو دې حکومت پرې تېر ګورنمنټ کې ویل مونږ به علماو ته امامانو ته 10,000 روپۍ اعزازیه ورکوو اگر چې هغه هم بیا ورنه کړلې او زموږ علماو ته هم پته وه چې دا زموږ د منبر او د محراب او د ژبې د ازادۍ سردار او دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودی کېدو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي صاحب رحمه الله 10 اصول وضع کړي یو پکې دا وو ویل الله ادارې به مونږ د سرکار د تعاون نه ازادي ساتو او الحمدلله په دا بری صغیر کې د علماء دیوبند بچو تر اوسه پورې فقر او واقع برداشت کړي دي مشکلات یې برداشت کړي دي د زمانې ظلم جبر سره مخامخ شوي دي لیکن الحمدلله د دین ازادي د منبر او محراب ازادي د مدرسې د نصاب ازادي دا تر اوسه پورې چا نه د ورکړي او انشاءالله قیامت کې صبح تک د قیامت د سبا پورې به د هر ظلم جبر د هر تکلیف او مشکل مقابله کوي خو دغه ازادي به چاته په هېڅ قیمت نه ورکوي انشاءالله نعرہ تکبیر دیو جنا دا خو 10,000 وي قسم دی که دا 10 لکه وي زموږ د علماو به ورته په دا مخ وروشتې انشاءالله خو تاسو کتلي وو دوی ویل
ویل عالم دپاره 10,000 روپۍ او دوی ورسره بل اعلان وکړو اجړاګانو دپاره 20,000 روپۍ ما په کومه معاشره کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث ته عالم او قاری حافظ ته موږ د یو اجړانو په کم نظر ګورو د هغه سره رویه او سلوک دا وي بیا په دغه معاشره کې موږ تمه لرو چې موږ ته به الله ښه ورځ راوښي محترم کله نه شي د علماو ملګرتیا به کوو انشاءالله د دوی سره به مالي جاني تعاون کوو به کله انشاءالله د چې د قیامت په ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وو زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی کله چې دنیا کفر راجمع شوې وه زموږ دیني مدرسې دا ادارې دا علما یې کمزوري کول الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې لومړۍ راغستې وه ما له دوی سره شریکه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې ما د کربوړ کردار نو ادا کړی چې پوکیې کول د اور د تیزولو کوشش یې کوو بلکې هغه وخت کې ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې مخوږه کې به اوبه راوړې په اور به ورشیندلې چا ورته لاسکې اور خو به دې ډبري هغه ورته ما ته به در چې اور به دې ډبري خو لیکن زه سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپل نامه شامل وغواړل الله پیغمبره کله چې خلیل الله د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړو الله پیغمبره زه دغه ظالمانو دغه مدرسې او جومات د ګیرې پګړۍ او د شملې د جومات مدرسې خانقاه او د مرکز د دشمنانو په صبرو کې نه وم ولاړ ستا دغه وارثانو دغه عالمانو قاریانو حافظانو چې د زمانې ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې بللي وو تکالیف یې قبول کړي وو فقر و باقي برداشت کولې په دا ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله الله پیغمبره زه ستا دغه وارثانو سره په دغه ټاټ او چټایي په یو سب کې ولاړو الحمدلله نعره تکبیر سر بکم سر بلند جرأتمن غیرتمن ودرېږو ورسره انشاءالله ودرېږو ورسره انشاءالله ملګرتیا به ورسره کوو انشاءالله په زوره انشاءالله زه مفتي قاسم صاحب ته د علماو ته چې ختمونه یې کړي دي تفسیر ختم هم شوی دی دغه ماشومانو ته هم ختمونه کړي دي زه هغوی ته مبارکباد پېښ کوم الله رب ذوالجلال دې د هغوی دغه محنت په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځوي ملک شاه نواز صاحب د هغوی وروڼو ته هغوی ته مبارکباد پېښ کوم چې هغوی دغه سلسلې د تجاري ساتلي دي الله رب ذوالجلال دې د دې پوره پوره ارزونو کې زموږ سره ملک جهانګیر صاحب رحم الله زموږ سره شریک کړي او د دې دغه جذبې ته دې الله رب ذوالجلال مزید دوام او استمرار نصیب کړي واخر